ملګرو حافظې کمزوري دي، سبق یادی بیا تهیر شي، یا د سبق اډو یادیږي نه، که دا دینی سبق دی که دا دنیاوي سبق دی. نو زه ملګرو ته وظیفه ورکوم، جي وایي تا ساخت تعویض دا بعضې شیونه په وظیفه کېږي او بعضې شیونه په ساخت تعویض باندې کېږي. نو لږ ځان هم کړوئ که نه، وظیفه کوئ دې سره به ستاسو روحاني طاقت هم برابرېږي وظیفې سره، بل ستاسو الله به دغه مسایل او علاج به ستاسو کېږي. نو بعضې ملګرو ته هم وظیفه ورکړو، چې وظیفه خو ټایم را سره نه شو کولی، ساخت تعویض یې راکړه نه، لکه دا داسې ناشنا خلک ته حیران بشي ورته. نو نن د دغې دپاره وظیفې هم شته، ما ورکړي دي، خو تعویض در کوم، خو دا تعویض دې سر چاله نه ورکوم. تعویض به هغه سړي ته ورکوم چې دا هر مسلمان ته رسوي او د الله او د رسول الله نوم په کمنټس کې لیکي. هغې کسانو ته به د دې تعویض اجازت وي. په دې سکرین باندې تاسو ګورئ، اینه که نه، په دې سکرین باندې د دې طریقه درته اوس ښیم ټوله، خو هغه ملګرو ته به اجازت وي چې دا نورو مسلمانانو تر رسئ، چې نه رسئ اجازت به نه تاسو یو 50 پیرې ولیکئ، انشاءالله کار به نه کوي. دا وګوره د هر شي اجازت وي، په دې کې مین شی په دې اکابرینو تجربې کړي، دا سلسله در سلسله را رسیدلی په اجازت باندې. که داسې بغیر اجازت کېدی نو خلکو به دنیا کتابونه په لایبرریو کې پرته دي راغستې به وي، چې بس ایسته به خپله تعویضونه کول. هر سړی به اوس نن سبا عامل وي، هر سړی چې دی نو هغه به شیخ الوظایف وي. نو برای کرم د هر شي اجازت وي، د بعضې شی اجازت وي، د بعضې نه وي. نو موږ برای کرم د دې هغې کسانو ته به اجازت ورکوو د دې تعویض چې د چا حافظې کمزوري دي، سبق ورته نه یادېږي یا یاد شي خو واپس تهېرېږي، دا تعویض طریقه درته ښیم انشاءالله. خو هر مسلمان ته ورسوو چې چا شیر کو بس هغه ته زما اټومیټک اجازه شو. بیا ما سره رابطه مه کوئ په وټساپ، زه یو وظیفه ورکم طریقه وښیم ښه په تفصیلي باندې، بیا هم په وټساپ رابطه وکړي. جوی تاسو د هغه پلان کې یو وظیفه ښودلې وه راته وویله که ما دا ویډیو څه له وکړه، بیا نو حیران دي خلکو ته یم. نو تش هسې میسیجونه کوي، مونږ خو دې میسیجونو ته نه مناسب پیسې د 24 غنټې واتساپ ته نه تاسو له جوابونه درکو. خو زه تاسو ته په دې وظیفه کې په ویډیو کې په طریقه باندې هر څه وښیم، نو بیا به کې رابطې ته څه ضرورت دی. خو بس شرط دغه وي چې شیر کوئ او د الله او د رسول الله نوم په کمنټس کې لیکئ، چې دا روح هم خوشحالېږي او دا به د قیامت پر دا ګوتې ګواهي ورکوي. بس دغې دپاره لیکئ، نور پکې زموږ څه مفاد نشته. نو برای کرم هغه کسانو ته اجازت ورکوم چې کم کسانې نور مسلمانانو ته شیر کې ورسوي وته، او دویم د الله او د رسول الله نوم ولیکي. سبا وکړئ دې تعویض سره اټومیټک به دغې کسانو ته اجازت وي چې نه شیر کوي، هغو ته اجازت نشته دی. دا تعویض به تاسو توره سیایې والا پین نه واخلئ او دا ټول صورت په صورت الاعلی دا به ولیکئ. چې دا تاسو ولیکو که نه، نو دا به دا کم کس چې حافظه کمزوري ده هغه په دې مرۍ کې به راځوړند کي. دا ما ورکړی نو زموږ یو قاري صاحب دی د هغه کې کاټلن کې مدرس دی، نو هغوی ما ستاسو دا ویډیو وکته، زموږ طالبانو د هغوی حافظې کمزوري وي، وایي دا ورله ما ولیکو. چې ومې لیکو الحمدلله ماشاءالله طالبانو حافظې برابر شوی، نو بس پسې هر طالب ته لیکو چې څوک کمزوری راځي. نو بس ما ته رینګ کړی، تاسو راته اجازه راکړئ، سره غټ موبایل نشته بل چا سره یې کتلی. نو هغه کسان چې دا غواړي چې حافظې مضبوطې شو، هغه کسانو ته اجازت دی چې شیره کړي. طریقې کار به څه وي، په توره سیایې باندې به دا ولیکئ، او دا چې د کم کسانو حافظې کمزوري دي نو هغه به په مرۍ کې راځوړند کي. انشاءالله الله رب العزت په حافظه بالکل برابر کې دي، کې الله ډیر طاقت ښودی دی. نو هغه کسانو ته اجازت چې د الله او د رسول الله نوم ولیکي، او بل کسان مخکې مسلمانانو ته شیر کي، هغو ته زما اټومیټک اجازت شو. جزاک الله خیره.